أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ننرز د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د مبارک سیرت بارکه ده او مقصد هم د رسول الله د سیرت د بیانول نه ده چې انسان د نبی صلی الله علیه وسلم سره محبت پیدا کړي او دغه طریقه خپل کړي. ځکه دا قانون دی چې کوم شي تذکرہ بار بار کیږي نو دا خبره به د ځړه کې دنه کیږي. د رسول الله د ملګرو صحابه او عادت هم دا چې کله بکینه خپل مابین کې نو به د رسول الله تذکری کولې چې دیږي کې نو رسول الله دا خبر وکړه په دې ځای کې پلانې سره راغی غلې د شي ویلې او دا غزام په دې کیفیت وکړو د کې د شهیدان او شو دومره زخمیان او دومره دشمن تلفات و. نو بیان د نبی صلی الله علیه وسلم د سیرت او مقصد د غره سیرت نم دغه خبره ده چې انسان د رسول الله ژوند او پیژنې به خپل کی دغه پر خبره رسیدلې و چې نبی صلی الله علیه وسلم بر اسمان له وختو سدرۃ المنتهى پر جبرئیل راغی لاړو دغه نه مخ کې رسول الله په کم کیفیت چې الله بوتلنو بیتلو تاریخ والا به ګډیر لیکل کوي لیکن اهل ماغله چې اعتبار نه ور کوي وجه دا د قران او سنت نه دلیل ورمانینه خو صرف تاریخي واقعه ده. انت منځنه ور باندې فرش ول او د سوره بقره د ورسنی آیتونه ورکړې شو بیرکته شو اسمان له ابراهيم عليه السلام سره ملاقات شو به د موسی عليه السلام سره تذکرہ وشو به بری منځونو کې تخفیف راغی در 500 پورې بیرته بیرغه دنیا له د براق منصور شو یو قافله د شام طرف نه را روانه او د براق आवाज مورید یو وخت ورک شو رسول الله والا ورکړه چې پلانې کنده کړي یو لو کې دوسر باغې کې وبه باغې به وسکلي د سر منظر چې کله راغی نو د سوچ کې ناسو ابو جهل ورته ویل چې بیره سنوي وحي خضر ماینه نازل شوی ابن اخي ای وراره رشخند دیوالو د الله نبی ورته ویل چې نازل شوی دا غد چې د کیفیت او دا خبره د ټول مخلوق وړاندې وکي کوي واجب زما د ټول مخلوق وړاندې به دغه ته پوښتنه وکړل به د رسول الله یو معجزه به دا ښکارا شو انشقاق القمر سپوږمۍ دوه ټوټې کېدل. مشکین ورته ویل یا رسول الله وته ساحر او جادوګری په دې ځمای کې موږ ساده خبر لنه اعتبار ورکو نه موږ منو بر دې اسمان کې موږ له معجزه بیان کوی ښه د الله نبی ورته ویل وکړه چې تاسو له وکم به ومنه وی او نو د سپوږمۍ له اشاره وکړه هغه دوه ټوټې شو سره غره یو طرف له لاړو سره بل طرف او برته سره یو شو نو د خپل مابین کې ویل چې دا محمد عمر لوی ساحر او جادوګر دی جسمه کڅ کې چې بر اسمان کې مې د سحر اثر کوي زد کړهل قران کې الله دې تذکرہ ذکر کړی را او دا یوازې د مکه ولا لیدل نه بلکې دا په ټوله دنیا کې خلکو ولیدا تر دې پورې چې په هندستان کې خلکو ولیدا او به تاریخ د دې ورځې نه دوی شروع کړي چې د سپوږمۍ نه مخکې پلانې کار د شو د اوروسه کار به دي شي ولي کړ شو د سپوږمۍ په دې چودېدلو کې یو خدای نبی کریم علیه الصلاه والسلام معجزه را ده او ساينس والا موزه ثابت کړی چې وخت د اوقات کې بده کې دا چود راغلي دي جداواله دویم ته دا خبره معلومه شو چې قیامت برازي چې د لوی مخلوق پر مخلوقاتو کې زمنګ الله دوه ټوټې کې نو انسانانو د اسمنو دوه ټوټې کې او دغه نه بروسه به بل دنیا شروع شي شغله ویل چې قیامت او موږ به پیشي کې د الله وړاندې الله رب عزت بس موږ سره حسابي کې کچرته کامیاب شو جنت دی او کنه ناکام شو به جهنم دا دې ثابت شو. قران کې رب العالمین د قیامت د اثبات لپاره ډېر دلایل ذکر کړي. کله په اول پیدائش باندې حواله ورګي چې خلکو اول می پیدا کړي وسم پیدا کوم کله رب العالمین پر مخلوقات باندې حواله ورګي چې د ازمکو اسمانونو نظم په اختیار کړي او د غرونه رغونه نو انسانانو سوسو د کمزوري بدن مزما په اختیار کې نه ولی بنئ ضرور الله موږ ټول په اختیار کې او کله و چې زمیدار دانه وکړي د پاسه به باران وشي د دقه دانې نه د تیغونه څوک راو باسي د زمنګ الله
په دې کې د الله طاقت دی او په دې کې د الله اختیار دی. نو یو ورځ به د الله منګم راو دري. کله د عرش جوړه ده، کله د الله رحم له اشاره وشو، د الله عدل او د بخانی قومونه چې الله برباد کړي شغړې روچت خلکو چې باغې طاقت دی. نو په دې خلکو په دې شینو باندې طاقت دی. دین ورسره کافرانو مقابله د رسول الله صلی الله علیه وسلم شروع علیه الصلاه والسلام. یو کافر ورته خپل راغی ابو الاشدیم په نامه، ورته ویل شه اې د الله نبی ته نبی وی او ورازه ما سره غیګه ونیسه. ډېر لوی قوي پهلوانو پهلوانی په دې اندازه باندې وا چې کله به دوک د سرمن اهل علم فرمایي وېستل شو تازه او په دې باندې بده د خپل کې خو دی او نور پهلوانان برالل دغه سرمن به چې کله کش کړه نو د خپل اندې سرمن په پاتې شو نور به وښلې ده. دومره قوي جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې میدان لکه ورغه شي معمولی غوندي لاس چې ورړو سیم لو وینه به د الله نبی به ورغاړه وتور دا به رسم لو دا دریم کړم چې رسم لو هغه زد کې راغی چې خو اچھا رسم لو نه مده تاسو ما سم لایستا بالکل عقیده نه منم، ایمان در باندې راوړم. محمد صلی الله علیه وسلم کی الله د څلويک ځوانانو زور اچولیو. مفسرین ذکر کوي چې هغه ځوانان د جنت او چې د سل ځوانانو طاقت لري، نو څلور زره د دنیا ځوانانو زور رسول الله الله ورکړو. څه مطلب؟ یو طرف باندې د دنیا څلور زره پهلوانان او په بل طرف باندې محمد صلی الله علیه وسلم ځان لا چې کله دا دواړه سره په ټکر باندې راشي زمونږ نبی پیوچته دو دا زد کې راغی. وی ویلې زه وبتا باندې بالکل ایمان لرم نه. یو بل پهلوان ورته راغی یزید ابن رکانه رضی الله تعالی عنہ د ورسره به ایمان راوړو. نبی کریم علیه الصلاه والسلام له ویته د الله نبی وی او یماله بغیګه راشه. قسمه قسم خلقو د عربو د الله نبی شو ورغه سیم لو به ورغه به سم لو دریم کرتیم چې سم لو نه ایسه ایمان پر راوړو. قسم په الله دا تا کې چې کم طاقت ده دا چرته به عام انسانانو کې نشته. ته یو قوي سړی او پتا کې یو معنوي رب العالمین خودل چې دنه بہت طاقت دی. ایمان اور باندې راوړو په محمد صلی الله علیه وسلم باندې د دین ورسره به 15 قبیلو نبی کریم علیه الصلاه والسلام دعوت ورکړي. طریقه دعوت هم رسول الله دا علیه الصلاه والسلام چې د مینا او د لوی بازارونو کې بغرشه د خلکو له پیدا خبره کوله چې ایها الناس اے خلکو قولوا لا اله الا الله، دا خبره وکي چې نشته حقدار د بندګۍ سوا د رب العالمین نه، ایسه رب العالمین تاسو جنت لور داخل کی. ابن کثیر حالات راوړي تاریخ پر روایت او د عرب خپل عادت هم دا و چې دوی به د حج د موسم نه درې میاشتې وړاندې راتل الحرم لا الته ملي کې دي. نبی کریم علیه الصلاه والسلام باندې وخت نه ګټو چې تولا د الله توحید به د خلکو له تشریک او زه په زبانه بغرجه دو جماعت ته ورتلو انفرادي ورتلو خیمه له ورتلو د الله دین د خلکو تشریح واضح کو. لیکن داغه ولنې طریقه د دعوت دا و چې اسلام به خلکو له پیش کی. اسلام دعوت هغه وخت کې سړی وړاندې کولې چې سړی په خپل په اسلام باندې ول کوي. به تور مثال یو يهودي دی یا نصراني او زمونږ استاد نه دا طلب وکړي چې اے خلکو تاسو موږ اسلام دعوت وي د اسلام د دین خو څه خو بیان موږ له پیش کې څه خو به په دې دین کې را اشه دا موږ تاسو په مجلس کې نه دا ډېر کم انسانان چې اسلام دین خو بیان پیش کی. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په دې باندې مستقل لیکل کړي محاسن الاسلام د اسلام دین او دغه خو بیان نبی کریم علیه الصلاه والسلام د ټولو نوړاندې اول د اسلام دین خلکو له پیش کی چې اے خلکو په اسلام کې دغه خو به دا او په دې کې دا ګټه دا او په دې کې دا ګټه دا او په دې کې دا او په دې کې دا د دین ورسره ملګری ځان له طلب کول. وې به ویل الا رجل ایا پتا څو کې د شی وسړې نشته چې ما وی سي خپل قوم له وزاغه قوم له الته دعوت بیان کوم. قران د رسول الله دعوت د قرانو هیڅ پتا څو کې نشته چې ما بوځي ځان سره زه د خپل قوم منه کړم د قران نه. که تاسو کې وسړې ما د خپل قوم له بوځي زبا غوله قران بیان کوم ډیره پیدا به د قوم له مورسیږي او د خلکو له مورسیږي او د ملګرو له او دا یقیني چې د قران په دعوت کې دا پیدا شته. د دای دعوت هم د قران نه چې دا سړی راوالي او د خلکو له تشریک او رسول الله به دا دعوت خلکو له کولو. دریمه طریقې دا و چې مخامخ به ورته ویلې
ايها الناس قولوا لا اله الا الله اے خلق تاسو لا اله الا الله وی رب العالمین به ایسه تاسو کامیاب کی فلاح به اقص ونی ته ویل شي چې دغه بشي بوډا توم نه یو هغه صحت ته ویل شي چې دغه بشي ورسره به مرز نه هغه خوشحالي چې دغه بشي ورسره به خفګان نه د نبی کریم علیه الصلاه والسلام په دې عمل کې اوسه خبره موږ تاسو معلومه شوې یو ته دا خبره معلومه شو چې د کافر بازار له سړی ورتلی شي په نیت د دعوت دا به ځان له خبره ده چې د کافرانو په ملک کې سړی په نیت د مزدوري باندې پاتې کېدی شو کنه لکه لندن دی او فلان دی او فلان دی داخله ګورځي اهل علم دې باره کې کتابونه لیکلي خاص کر دې بار کتابخانه کې ځان لوالي د مسلمان پاتې کېدل د غیر مسلمان ممالکو کې د پاره د مزدوري د ټولو مذاهب فتوا دار چې سړی به کوشش وکړي چې الته پاتې نشي ځکه اثر لري لیکن نه د دعوت چې سړی ورګه واغېزله ورشي قران ورته بیان کې سنت د پیغمبر بیان کې به بده کې څه ممانعت نه ځکه نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورغلې لري کله چې اسلام دین بیا راغی او د اسلام دین غلبه رااله صحابه د محمد صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه ورته ویل یا رسول الله موږ د کافرانو بازارون لپاره د دعوت ورتلې شو کنه شو ورتلې نبی کریم علیه السلام جل جلاله هیڅ ګناه نشته قران هم دا خبره وکړه د څه سوال به سړی ونی کې چې د غید وجنه انسان به مشکل کې واقع شي دویم ته دا خبره معلومه شو چې دعوت مهم دی او اثرناک دعوت دی او ډیر اثر چي کې هغه قرآن کې رب العالمین ارڅ تشریح کړی دی ابن کثیر فرمایي چې هیڅ شی نشته مګر دا په قرآن او سنت کې موجود دی لیکن زموږ د ځونه خراب شوی دی او زموږ حافظي خراب شوی دی بل خبره ده چې موږ د قرآن نه استنباط نشو کولای عبد الله ابن عباس ویلي ابن مسعود وې کزما د سپلای چر د سرمن وشلېږي یو تسمه وې زبد دي استنباط هم د قرآن نه کوم دومره ماهرینو به قرآن باندې او کمال هم درجه انسان به قرآن کې مهارت حاصل کی به دا ویلې وې چې بدی کتاب کې رب العالمین څومره مهارت مال راکړي دی هیڅ چاله مرکړي نه لري لیکن کبل فرض او تقدیر یو بل سړی موجود شي او هغه زمانه په قرآن باندې خپوي شي اوس ما څاروي ممکن شي داغه خواله ورشي وې زبر داغه خواله ورزم او داغه نه به علم زده کوم دریم ته دا خبره معلومه شولا چې مرګري پیدا کول دا ډیره مهمه خبره ده د دې وجنه دای چې کله په یوځای کې دعوت شروع کی درجه بندي وکړي د مخ نه د خپل دعوت دا ټوله مسله وړاندې کومه کې دي چې خلک وسره موافق نه هیڅ هغه دعوت شند شي دعوت کې او پیژنې چې لکه دې دعوت هغه ملګری سوګ دي د دې مخالفین سوګ دي درې په طریقې باندې چې خوشحالي کې هغه څوک دی او په طریقې باندې چې خپګي هغه څوک دی نبی کریم علیه الصلاه والسلام ځان ملګری برابر اول دې پیدا کړ بل ته دا خبره معلومه شوله چې انسان د دعوت لپاره ملګری لګلې شي بار ملکونو لا چې قران ورته زده کې او به ورته وي چې د علاقې کې تشریح کوي معاذ ابن جبل د نبی کریم علیه الصلاه والسلام ملګری یمن له تشکیل کې ځوان صحابي دی ورته ته چې بار ملک لاله شي دعوت کې بسبې کوي به کتاب الله وکدا خبره په قران کې موجود نشي په سنت رسول الله په سنت باندې وکبدي کې موجود نشي په سوچ کو مصعب ابن عمر مدینه راولېګو خالد رضی الله عنه د تشکیل کې سیف الله ابو موسی اشعری د تشکیل په طرف باندې دا خبره ته معلومه شو چې انسان با ملګریم تیاری په قران به پوي او به بل ملک دعوت د پر لېږي ترڅو پر شي داخل کړه دعوت ورورشي به ته دا خبره معلومه کې چې داخل کول د رسول الله دعوت منونه نبی کریم علیه السلام خو نبی کریم علیه السلام لیکن اهل علم فرمایي چې د خلکو دعوت نه منو دا غدري وجنه یو دا چې د قران او سنت دعوت منل د اسانه خبره هم نه ده چې وسړی دې لبیک وي او دا خپل سینه ورته پراخه کی کله چې انسان قران او سنت لبیک وي سینه ورته پراخه په د باندې ډېر تکالیف راځي پلار به مخالف جوړیږي عمر به مخالف جوړیږي ورونه به جوړیږي او علاقه ولاقه به جوړیږي دا چې قوي ایمان په سړی کې نه دا دعوت قبلول ډېر ګران کار دی دا مجاهده غواړي دویم د دې وجنه چې د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د دعوت په خوا کې د بل چا دعوت هم شروع د ابو جهل له ابو لهب دی زیب باندې باقي دا دعوت کو چې خلکو یو مکه کې اوسړې پیدا شوی محمد صحابي دی د خپل پلارو نکد دین نه وخت دی دا لیونه دی دماغ خراب دی ګوره ته هیڅ شرط مکوي ستار دعوت په مقابل کې چې د بل چا دعوت وي دا ډېر کم خلک چې بصیرت ولې هغه ستاسو دعوت قبول کړي قران ومني اکثر خلک هغه په رواني چې دورېګا
دا وګورو چې دا ډله زیاتره او دا ډله زیاتره یره په دې طرف کې ډیر ملګری دی او دا ډیر قوي خلک دی او پلان دی او جذباتین دي الته ورته پکار دی. نه بصیرت والا انسان عقلمن انسان هغه په خبره باندې سوچ وکي ویوري چې لکه دغه سړی خو مال قرآن او سنت بیانوي او رسول الله فرمایي چې ترکت فیکم امرین ما پتا شو کې دا دوه شیونه پر خودري دي قرآن او سنت کپه دې باندې چرته پنځو منګولې ولګولې هدایت ولا کې تاسو ګوره گمراهي دا خو مال قرآن بیانوي سنت د پیغمبر بیانوي دا بل خو تعویل ماویل ذکر کوي. دریمه مسله په کې دا و چې د قوم قریش هغه دا دعوت نه منو تر رسول الله دعوت رد نو د خلکو ویل چې لکه دا قریش نه منځ موږ په سر باندې سفر تر شمنګي منو لکه به دا اتحاد خپل مابین کې وکي چې تاسو د محمد مقابله مکوئ پرې دی د دې نور نړۍ مخله پرې دی رسول الله مرتضی ویلی و چې تاسو زما مخالفت مکوئ اکثر وخت کې د مسلمان په مقابل کې خپل ودرېږي. نبی کریم علیه السلام او سلام د خپل قوم له تاسو زما مقابله مکوئ دا کوم خلک زما مقابله د پر راغلي دا مال را خوشی کوي. د دنیا مسلمانانو مجاهدین هم دا خبره د خلکو لکې چې په یو اړه باندې شي دا کم خلک چې هغه نړیوال بدمعشان دی واغو د اسلام په سره کې هغه میدان لګي چې دا غوي سره خبرې وکړي هغه بینه مخامخيږي چې خپل مخله قدرېږي دا به سره ډیره ګرانه تمام شي. نو دی ویلې چې لکه دا محمد فرید دا به خپل دعوت د جاری وساتي که چرته کامیاب شو خو افتخار منګ لري الکه په دې ټول نړۍ باندې د چا حکومت راغی د چا لاس بر شو دا محمد دا څوک دی د عربي ری قریشي دی زموږ سره طبيعت برابرېږي او کما ته یو خړ خو مونږ غواړم دا چې محمد په چا باندې قتل کوي وشي عليه السلام. ندلته دي خلکو دا سوچ کو چې د نبی کریم علیه الصلاه والسلام قوم دعوت نه مني نو مونږ ولي منو. الله رب العزت کا قران کې ویلي ير ورک عشيرتك الاقربين صادق خپلوان ولا ولي د درې وجنه یو وجه دا چې د عربو مشران کله خبره اومني به د دنیا نور خلک خامخامني. دویم د نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا قوم دا خبره ونه مني نو خلک په استدلال کې دا خبره ذکر کوي اے پیغمبره استاد قوم نه منو تاسو کوم ما دا خبره مانی. او دریم دا چې دا دین د اسلام د خپل او پردي د ټول لګور یو رقم ترې په یو طریقه باندې دی. د دین ورسره نبی کریم علیه الصلاه والسلام قبایل له دعوتونو شروع کړه. اوله قبیله د بنی کلب باغی کې بنی عبد الله اگر علل نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته قران بیان کې ورته وی لقد احسن یا حسن الله رب العزت تاسو د پلار په دینوم کې ډېر خواله کړی دی عبد الله نوم ورته خودلې دی نو تاسو د پلار د نوم سره الله احسان کړی سمره خبره اومنه. حدیث کې راځي رسول الله فرمایي بهترین نمونه په نمونه کې عبد الله عبد الرحمن دا خپل نمونه دي. ایسا غوی مخالفتو کې چې دا خو مونږ نه منو. دویمه قبیله بنو حنیفیه د یو قبیله وا هغه لور دعوت ورکې دوی سخت مقابله د رسول الله وکړه. بد الفاظ باندې پیغمبر علیه الصلاه والسلام رخصت کې غیرت کې مسلمه الکذاب په دې کې پیدا شو. د ابوبکر رضی الله په وخت کې چې به مرتد شو هغه ممدارال. دریم یو قبیله رااله بنی عامر بن صعصعه د یو دریم خاندانو نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته دعوت ورکې هغه کې وسړی پیدا شو بحیرا په نامه. رسول الله له ویل چې زه ایمان راوړم خو لیکن د دنیا د پاره څنګه د دنیا د پاره دا یاد ساتي چې کله سړی د رب العالمین د رضا لپاره ایمان را نوړي داغه په ایمان باندې الله چرته پیدا نه مرتب کوي. د دې ژوندې مثال موږ تاسو دا ویلو چې ابو طالب د پیغمبر علیه الصلاه والسلام اکرام وکړ نو ولې الله کافر د دنیا نه بوتلو. مناسب خداو چې الله رب العزت له ایمان نصیب کړي وي وجه دا و چې هغه د قومیت د وجه نه د رسول الله تایید وکړي د الله د رضا لپاره نه وکړي. نو بحیرا په نامه باندې وسړی وي زبستا ایمان ومنم پتا باندې به ایمان راوړم خاص یو سوال کوم. نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته قول وای څه وای وې کچیرتا بالفرج او تقدیر په دې ټولو عرب باندې ستا حکومت راغی او د دې خلکو لویریم وو چې دا محمد دومره قیمتي سړی دی کدا ما په لاس کې واخصون دا ټول عربان قرباني وخرب یعنی د په تابعداري کې کما چیرتا دا واخصو ومنیو په دې ټوله دنیا باندې بس ما حکومت او حکمرانی راشي نو به وزارتونو او ریاستونو دا ته چاله ورکای. وسم اکثر خلکو سره دا سوچي ویل کې جنگ پکار نه دی او jihad پکار نه دی او کدا وکړي شي سبب مونږ په کې مړو یا به زخمینو مونږ له بسوک په ولایت راکې یا به رام نه کی کوم ول سوالي بسوک راکې یا به رام نه کی څه کو چې بده کې جنگي ګو د دې غم مکوا کچیر د تاسو سوال ونه کې الله رب عزت په خپل درکې
ابو بکر رضی الله غفتل نو رب العالمین ورکړه عمر سے غفتل نو رب العالمین ورکړه عثمان ابن عفان غفتل نو الله رب العزت ورکړه علي ابن ابي طالب غفتل نو الله رب العزت ورکړه نو دی بحیرا ورته ویلي وې کچرته مونږه ستا په تایید کې و جنگي بیا به څو وزارتونه مونږ لراکیو ک بیرانه کی نبی کریم علیه الصلاه والسلام ډیر وکړ سړی دی د ټول وکړانو وکړ د ټول عقلمند انسان اوچت انسان دی هغه ورته ویلي وی الله رب العزت بدا ملکونه دا حکومتونه چې کوم ځای کې وګړي اماقه خلکو له ور کوي زدا وادي مادي چا سره نشم کولای دا رب العالمین خو کړه څوک وزیر جوړي او څوک غدا دا رب العالمین خو کړه څوک والی جوړي څوک غیر والی څوک امیر جوړي څوک غیر امیر دې کې مسله زمانشته اختیار زمانشته بهیرا ورته ویلي وی تعجب ستافه ته کې د خپل شینونه دا وینه منګو باسو به سره وزارتونه بل چاله ورکې دي چې مونږ ته نه منو لاړ خپل علاقې لا چې خپل علاقې لا لاړ یو سپنګيري سره مخامخ شو غړي روکیر سره عرب دی روکیر خلک دي ځکه خو زمونږ استاد امیر محمد صلی الله علیه وسلم رب العالمین په عرب کې راوش دی بوډاله ویل ته خبر نه وینا وې د شو سړی پیدا شو محمد نه میدو نوجوان او موږ له دا ویل موږ ورته دا ویل هغه تاسو څه ویل موږ رات کې آیا هاوی مرغم دلا سوار کی محمد صلی الله علیه وسلم خو ډیر قیمتي سړی دی کتا سو چرته د نبی کریم علیه الصلاه والسلام منلې وي نو بعد دغه نه الله رب عزت تاسو په دې ټوله دنیا کې حکمرانی او مشري درکړي وي خدا خبرم اسې کړي دا د دین ورسه یو بل سړي ایمان راوړو سوید ابن صامت په نامه باندې چې د مدینه منورې اوسیدونکو خلکو ورته الکامل ویلي کامل په دې مناسبت حکیم داده شاعر داده جرګمار داده مقرر داده د لقمان حکیم چې دوه قسمه حکمت دي یو قسم حکمت هغه چې دغه تعلق د توحید سره دی او بل قسم حکمت دار چې دغه تعلق د زهد د دنیا د بیرغبتۍ سره دی د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام خلدار راغی سوید ابن ثابت نبی کریم علیه الصلاه والسلام له ویلي ته پیغمبر وی آو وی مړه ما سره ډېر خبرې دی وڅ رسول الله ورته خپل وایا د دنیا ډېر خبرې ورته وکړي پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته احسن ما ډېر خبرې دی وکړي نبی کریم علیه الصلاه والسلام کې ناشنا عادت داو چې هغه د دشمن خبر اوریدا غوږ ورته کیدا ځان ور باندې پوهه کړي هغه نور څه به گزار وکا به ورته چې بل حکمت تعالی نه بیانوم وېڅ د توحید دعوت ورکړي د دې وجه دي مخالفینو کې دا کاری هغه آیات او هغه حدیث راوړاندې کوي چې د بګي خیر خو چې کله دلور باندې تاوانی به د قران او حدیث نه مني کله به دا خبره کوي چې دا په ابتدار اسلام کې لري کله د اسماء د نظری برابر دی او کله څو صدا به پیش کی نو کله چې ورته توحید پیش کې قران پیش کې ایسه ایمان راوړو چې ایمان راوړو واپس شو د نبی کریم علیه الصلاه والسلام نه تقریبا د عیسی علیه الصلاه والسلام نه شپږ 19 کال ورسته دا په علاقه کې به وفات شو شهید الله رب عزت د ایمان سره رخصت کې ایاس ابن معاذ په نامه باندې بل سره واقع په نبی کریم علیه السلام ایمان راوړو هغه په دې طریقه چې په مدینه منوره کې د دوه قومونه اوسېدل خزرجین او اوسین د خزرج والا چې د ډېر قوي و او اوسین ډېر کمزوري و نو ایسه د اوس والا خلک رااله دي مکیله چې دی خلکو سره وادي او لوزنه منګه وګو کومک دی والو د خزرجین ور باندې وې پیغمبر علیه الصلاه والسلام له چا ویلې خبر نه وینا وې د بار مګ نه ځوانان راغلي دي نبی کریم علیه الصلاه والسلام ډیر اوچت داعی و د دعوت څخه لیوالو چې کوم ځای کې به خبر شي چې سړی راغلی ځان به ورسو الته شورله و څنګه راغلی وې دا قشان دي عربونه موږ کومک اخلو د خزرج په مقابل کې د توحید دعوت ورکه ورته ویل یقول لا اله الا الله انس بن معاذ هغه دا خبره وکړه په دې مقام کې ایاس بن معاذ د ملګرو لویل چې لکه د محمد تابعداري وکړي عليه الصلاه والسلام او دا خو ډیره خبره کوي وی انس بن معاذ په رافی په نامه باندې وسړیو هغه ایاس بن معاذ په دې مخ باندې خاوري ورغشندلې چې موږ راغلي د څه په شیو ته دا خبرې څه کوي التر خدرت په مقابل کې موږ د عربونو کومک اخلو ته موږ لوي چې محمد راغلی د محمد خبري ومني لیکن دا خلک رخصت شول وکله چې ایاس ابن معاذ وفات کېدو لا اله الا الله دخلین واته الله اکبر لا اله الا الله دا کلمات ویلې وې چې کله دا کلمات ویلې نو د ملګرو ویل چې دا وفات شو لیکن الله د ایمان سره دا وفات کی ځکه هغه کې دا مسله و طلب رب العالمین په دې طریقه باندې دا وفات کو یو بل سړي ایمان راوړ ابو ذر غفاری هغه له چا دا خبر او ته خبر نه وینا
وی په دې مکه کې وسړی پیدا شوی د نبوت دعوی کړی دا په مکه کې هر کس خلک چې هغه د شاعري دعوی کړی چې موږ شاعران یو من کاهنان یو من پلانین یو من پلانین خو لیکن د نبوت دعوه اچا نه وکړي الله رب العزت دا دعوه محمد صلی الله علیه وسلم را ساتلې و ځکه چې دې دعوی او احمد پر خلکو کې راشي او ابو ذر رضی الله عنه سړی دی چې د جاهلیت په وخت کې دا موحد یو ناشنا صحابي دی زاهد سړی وسار بچو شی او غرمېل نه ساتو غرمېل بچو شی او بیګار نه ساتو اخر د ملګرو نه جدا شو در افجال عقیله پیغمبر علیه الصلاه والسلام د ابو ذر سے بارکی فرمایي وې د اسمان لاندې د زمکه په سر باندې بهترین انسان چې رښتونه وي هغه د ابو ذر رضی الله عنه بل څوک نشته پیغمبر چې چا توصیف کوي دا یقیني به اوچت سړی نو اونیس په نامه باندې دا غرور دی غیر اوله کو تلار شه او د مکه کې سړی پیدا شوی محمد علیه الصلاه والسلام داغه څه حالات مال راوړه اونیس کله راغی نبی کریم علیه الصلاه والسلام سره ملاقات وشو نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام دعوت کو چې کله ورور لراغه ابو ذر له وسنګ سره و وکانه یامر بالمعروف وینهى عن الشر یامر بالخير و محمد صلی الله علیه وسلم د سړیو چې خلکو له خیر بیانو او خلک به د شر نه منع کول و په دې باندې خماره څه تسلی و نشوه چې زه به خپل روان نشم و خپل هم سیر واقصه جامع واقصه تو شدان کې کجوري مجوري وغیرہ راوچره په دلار را روان شو د حق د طلب پسې به سفر کوي دا څه اسانه خبره نه چې لاندې خپل خیرات دي بعض خلک د قران او سنت چې مامورغه نشي غړي چې قران دی سنت دی دینی خبره ده او څه به یو څه بنئ لکه د مخکې ایاس ابن معاذ کله ایمان راوړو انس ابن نافع ور باندې رات وکي چې موږ سره راغلي او تم قران او قران پیش کړي خلک ډېر د عقیده لري چې لکه د قران او سنت سره د دیندار خلکو کار دی د ملک ترقی په کار ده او دا په کار ده او دا او اساسي شی قران او سنت دی دا چې نه د عمل کې به سړی څوک د دنیا په ترقی کې بچو کی ابو ذر رضی الله عنه راغی مکه کې ناشنا خبره و چې کله مسجد کې ونو دا مسافه ملمو علي ابن ابي طالب وکتو لیکن دا تعارف هم نشي کولای چې الکه ته چاله راغلی او هغه مرته نشي ویل چې زما محمد صلی الله علیه وسلم سره کار دی کله کله په دې ملک د حالات راشي چې د یو مسلمان دی یو عالم دی یو مجاهد نوم ته نشي اخستي کواله خصو چې الکه د پلاني صاحب سره زما کار دی او هغه د خلکو له مطلوب دی ټکه ته په دشمن باندې نشي نو ابو ذر رضی الله عنه صاحب د شپې بوت ځان سره ملمه کې عربو کې د مهمن نوازی ډیر زیاته وا او دا الحمدلله اسمه شوسو په دې ملک کې مده ته پوښتې ونه کې چې لکه څنګه راغلي ولې راغلي د دې وجه رسول الله فرمایي من کان یؤمن بالله والیوم الاخر کم سړی چې په الله او په قیامت باندې ایمان لري هغه د ملمه اکرام وکړي نبی کریم علیه السلام فرمایي چې کم سړی د ملمه اکرام نه کوي داغه حق په ځان باندې لازم نه غني دا سړی چې مړ شي او قبر کې خود ان شاء الله تعالی د قبر عذاب ور کوي د قبر عذاب په چغل خوري په تو شمیته ځان نه ساتل شرک ولا صحابه ولا کنزل کول د مور پلار نه فرمانی د ملمه حق په ځان باندې نه غنل بیزه ټیکسونه او د قشانه د وخت د مخ روزه ماتول چې د نور سرګجي ولاړ ته ماته کی هغه زنانه چې ماشوم نه پی بندي کی وري نه کی چې ځای شي او هغه سره چې هغه تشمیته ځان نه ساتي مونږ نه کوي زکات نه ور کوي دی خلکو له الله د قبر عذاب ور کوي او د قبر عذاب په دې باندې لريږي سورې ملک ویلا صدقه کوله د مسلمان جنازه د مسلمان د خوانه دعا تعالی او د الله نو دعاګانې غوښتله په نبی کریم علیه الصلاه والسلام باندې درود ویل وغیرہ نو دې بوتلو سبا چې ګوري محکم شو به پاکیزه کې هغه ملمناسه ابو ذر سے علي صاحب ځان سره بوته پوښتنه وکړي چې ولې راغلي ابو ذر رضی الله عنه فرمایي ورته کوم وجه مې کوم نو وجه زدير پر راغلم چې دلته وشړې پیدا شوې لري نبی محمد عليه السلام د نبوت دعوی کړی دا سره مل کار دی ګورمه ورته ویل علي صاحب وي ته اوس هدایت نو ورسېږي هغه زما ترزوی دی زبې دا خو له بوزه ماته مې دا ګمان کو چې دشمن نه وي هغه ماته مې دا ګمان کو چې ته دشمن نه وي خو سبب دا خو له بوزم یاد ساته چې کله ګوره د مکی مشرکان ما وګوري په ما باندې خو برید نشي کولای ځکه زه قریشي هاشمي قومي سړی زما تر شامن روس قوم ولار دی او دا قومي ولي نعمت دی قران کې الله دا ویلي ولولا رحتک لرجمناک شعیب علی السلام له ویل کستا دا قوم نه موږ تعالی کنزل کړي وي کله چې قومیت سره دومره اوچت نه کی چې عیسی په اسلام باندې را بالا کی نور چې د اسلام د اصول سره مطابق سره د قوم سره روان دي نعمت دی خو کچیر ته د خلق ولیدي چې د علي سره ملګری دی قسم په الله ته وجني چې خلک دی ولیدي زما خپلې باندې کم
میخ بټه کوم راټه کوم ته مزل کوي بالکل صحیح ده نبی کریم علیه الصلاه والسلام خو راغی څنګه چې ولیدو ته ټکه ور باندې ایمان راوړو تحقیق مخکې کوونه کې ذکر محمد صلی الله علیه وسلم د مخ د دروغجن انسان نو د اهل حق په دې قوارو کې دغه په دې اعمالو کې دغه پر ملګرو کې الله نورانیت خودلې کشش عبد الله ابن سلام چې کله محمد صلی الله علیه وسلم ول د عیسی په ایمان راوړو چا ورته ودا ولي وېسمانه پر رب العالمین باندې قسم چې دا دروغجن انسان مخ نه دی نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته ویل لا اله الا الله ورته ویل به ورته ویل چې دا ځان سره پټ ساته او خپل علاقه لاړ شه چې کله زمونږ د غلبینه ته پوي شوي به خپل ایمان ښکارا کوي ابو ذر دی هغه چې بارو ته وېسمانه پر رب العالمین باندې قسم کې داخله ما وجنم زه د خپل عقیده د خلکو لپاره ښکارا کوم دا توحید دوی بیانوم دری په دا مقصد نه چې باز خلک دین استدلال کې چې ګوره پیغمبر علی السلام ورته ویل چې پټه کا نو کله کله کار پټول پکار دی دیږي کې معنا دا چې حکمت ورته و خو درو نور د عظمت اختیار تاسو رښتا کې تور باندې تصریح کوي وې کا څه خبره به دې کې شته نه نو کله چې بارو ته ویل چې اے خلکو یا معاشر قریش اے قریش خو کې دی لا اله الا الله نشتري حقدار د بندګۍ شوا د رب العالمین او محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی د خلکو چې لکه دا خو سوابي شو پیرا باندې کړی دومره اوالو ابو ذر رضی الله عنه فرمایي وینځ دی چې مړ کړی وي عباس رضی الله عنه دی واکه ایمان راوړین دی لیکن نرم سره دی ویسه په ما باندې را پرې وته تی اخلاص کړم ورته ویل چې لکه دا خو ګورعه خلک چې په دوی باندې زمونږ شاوسو د قافلو لارې دي کدامو مړ کې زمون قافلې به د پر قوم باندې راځي هغه به نشي د ټوله بچک چور شي به خراب شي سبب به د دعوتو کې سبب به والو خو حتی لاړو چې کله لاړو به چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام کله مکه لاړو هغه به ایمان راوړو راکړ ان ایمان راکړه کې دا ابو ذر رضی الله عنه مناقب دي ان شاء الله کله به ورسه به دا بیان کول اې دین ورسه به دوه کسان نور ایمان راوړو تو فعل ابن عامر او زینات ابن ثعلبه ان شاء الله کله بل چارشنبه په ورځ باندې ژوندې به او هغه باندې خبرو وکړو رب العالمین دې موږ تاسو سره د محمد رسول الله تابع دری را نصیب کړي